جی قدرمنو کتونکو دا وخت زه چې کوم دی نو دا شالم بابا د جنکو په پرایمري سکول کې چې کوم دی نو ولاړ یم. دا تاسو ګورئ په دې ځای باندې چې کوم دی نو درې باترومونه جوړ شوي او هغه باترومونه د دې سیلابي چې کوم باران و دا تیر 2 ورځې مخکې چې کوم دی نو دا لوېدلي دي. هغه باترومونه لاندې تاسو ګورئ د هغې دغه ملبه چې کوم دا دروازې دا پرتې دي. بیا د ټولو نه ښه خبره پکې دا شوې ده چې دا لاندې کور دی رهایشي او دا چې کله لوېدلي وي دا کار ښه ده چې دا د شپې لوېدلی دی. نو د شپې چونکې د دغه کورونو ماشومان لکه دا دغه کور دی بیا ورسره چې کوم دی نو هغه کور دی بیا دې منځ کې تاسو ګورئ دغه کور دی. نو ماشومان چې دی نو دا ملا سو که فرض کا دی د شپې نه وی او دا د ورځې وی نو د دې کور چې کوم خاوند دی مالک دی هغه دا خبره کوي چې یاره دا زمونږ ماشومان چې کوم دی نو دا ټوټلي دلته د ورځې لبې کوي او دا بیا شپږاته ماشومان چې کوم دی نو خدای دې نه کړي د دې نه بلندي شوي. خو بهرحال الله تعالی خیر کړی دی او د سکول چې کوم پرایمري سکول دی د جنکو د شالم بابا نو د هغې دا 3 باترومونه او دغه دیوال چې کوم دی نو دا لوېدلی دی. دا که ورته موږ بیا د دې غاړې وګورو چې کوم باترومونه رالوېدلي دي نو هغه د لاندې نه دا تاسو وګورئ د طرف نه هغه دا ټول دروازې چې کوم دی نو دغه ځای کې ښکاري. دلته کې ټینکی دی او دا هغه چت دی چې کوم په دې باترومونو باندې له پاسه پروت و په هوا کې ایسته په ښکته باندې راغلی دی او دا هغه مخامخ سکول ښکاري او دا ورسره چې کوم دی نو هغه باترومونه هغه ځای دی. خو دا شکر ده چې د شپې لوېدلی دی نو لکه د ورځې دلته ډېر ګڼ ماشومانو دې هلته کور دی نو که دا د ورځې دا پیښه راغلی وی نو ډېر زیات خطرناک صورتحال به اوس هم هغه دیوال چې دی دغه چې کوم په نظر راځي مونږ ته دغه اوس هم خېټه کړې ده او سټ هم دغه رالوېدی شي. او اوس که مونږ دې خوا راځو دلته که نور ګورو نو دا هم خطرناک دی د دغې حده پورې دا هم لوېدو والا دی دغه شانته دغه ورسره هم لوېدو والا دی. او بیا دا سکول چې کوم دی نو دا په کال 1984 کې جوړ شوی دی. تقریبا دا چې مونږ دې ته ګورو نو که دې ځای کې ته وګوره دا یو برنډه ده د برې نه دا چې دغه برنډې چې کوم دا ستن ده نو دغه ستن بیخي چې کوم دی نو دا ختمه ده په دغه یو بلکې زما په خیال چې په کاڼو باندې چې کوم دی نو رامنې شوې ده که نه دا هم ختمه ده. او دغه شانته که بیا مونږ ځو هغې طرف ته نو دا ستن چې کومه ده دا هم ختمه ده ځکه چې دا د هغه وخت لګېدلي ستنې دي. او دا آبادي چې ټوټل مونږ ګورو نو دا بیا دا برنډه چې ده نو دا راغورځېدو ته چې کوم دی نو نږدې ده. الله دې نه کړي په دې سکول کې هلکه څومره ماشومان سبق وایي. بیا که مونږ اوس دې کمرې ته راځو نو هغه دیوال چې کوم دی دغه هم چاودلی دی چاو دی پکې او دغه شان دغه دیوال هم چاودلی دی. او دا چې مونږ ورسره بیا دغه شانتې دې کمرې ته راځو نو دغلته هم دغه ټول دیوالونه چې کوم دی هغلته وګوره هغه ګوټ ته دغه چې کوم دا هم چاودلی دي. او د دې سکول دا وداني چې کومه ده نو دا نور د استعمال تقریبا پاتې نه ده خو د مجبورۍ نه په دې کې چې کوم دی نو ماشومان سبق وایي. دا وګوره دا ستن چې دا انتهایي مطلب لږه چې کوم دی نو دا پاتې ده باقي چې کوم دی وینو خوړلې ده. او دغه شانته بیا دا وداني چې کومه ده دا دلته هم وګورو نو ډېر زیات دا بش چې دا ډېر زیات خطرناک شوی دی. حالانکه دې ته ستن وهل پکار دي په دې ځای باندې اوبه راځي او دغه سایډ هم خراب دی. دا برنډه بیخي رالوېدو ته چې کوم دی نو قابو ده. او اوس په فلحال چې کوم دی نو د دې دغه وداني دې طرف ته چې کوم دی نو دا لوېدلې ده. دا باترومونه چې د شپې راله او ښه ده چې زموږ واړه ته خدای پاک بچ کړه. د شپې په 2 بجې راغلی و که نه 8 واړه ته هر ټایم لاندې وجو دا واړه به هم خو ښه ده خدای پاک خیر کړی دی. دیوال غونډ راغلی سره د باترومونو. او په دې سکول کې تقریبا د 490 تر د 500 پورې ماشومان چې کوم سبق وایي. 1 2 3 کمرې او یو دغه مخامخ برنډه ده
او په کال 1984 کې جوړ شوی دی چې هغه آبادي چې کوم ده نو دا د استعمال قابل پاتې نه ده او پکار داره چې کوم ذمہ دار دي چې هغه د دې غم وکړي او د دې سکول ودانۍ چې کوم ده دا نوي کې او دغه لوېدلې دیوال او باترومونه هم چې کوم ده نو جوړ کړي